बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुहतरमो ज़मून द तजवीद पर कोर्स की दर्स नंबर 15 दे और द सलोरम नंबर सबक नन अतम हिस्सा दा सबक नंबर 4 का 8वां हिस्सा और द तजवीद पर कोर्स की चिदा कम सलोरम नंबर सबक रवान दे नो दा सलोरम नंबर सबक चिदी दा द मखारिजो पर बयान के दे सही दा द मखारिजो पर बयान के नन ज़मून चकम आगा टॉपिक तकननो आगा दे अतम नंबर मखरजो यानी द ضاد मखरज चकम यो दे कना नन द आगे चिदी सबक थे द उसूल मखारिजो पे एतबार सरा द उसूल मखारिजो पे एतबार सरा चिदी यानी द वल्स मखारिज द वल्स मखारिज पर पर खुले की चकम जयन दी 29 حروف दी द 29 حروف द पर 17 मखारिज दी او بیا د 17 مخارج پر په خوله کې چکم اصول مخارج ته مونږ وایو نو د 17 مخارج پر په خوله کې 15 زونه دي یو تجوف وي د خلی خلیزه چې په دې کې یو مخرج دي او 3 حروف ته د کېږي د مونږ ویل دي حلق دویم زې په خوله کې حلق مریته وي 3 مخرج دي په کې شپه حروف ته د کېږي لسان جبه ته وي او په لسان کې لس مخرج دي او تل حروف ته د کېږي نو جوب مونږ ویل دي حلق مونږ ویل دي او لسان مونږ شروع کړی دي بیا مونږ ویلو چې په لسان چې دی په لسان کې لس مخرج تل حروف ته د کېږي کنه خو بیا د لسان 15 حصې دي اقصای لسان د جبه ویخ د جبه جل نو پدې کې دا مونږ ویل دي صحیح ده پدې کې 2 مخرج دي 2 حروف ته د کېږي او د جبه دویمه حصه د وسط لسان د جبه مینستوي پدې کې یو مخرج د 3 حروف ته د کېږي دا مونږ ویل دي ورپسې د جبه دریمه حصه د حافای لسان یعنی د جبه غاړه پدې کې یو مخرج د یو حرف ته د کېږي زمون چې نننې کم سبق ته هغه حافای لسان دی چې پدې کې یو مخرج دی او یو حرف ته د کېږي نو معلومه شوله چې د اصول مخارج په اعتبار سره چې کوم اصول مخارج 15 دي پاغه کې مونږه 2 پورو ویل دي جواب او حلق او لسان کې چې دی لسان کې لګیا یو صحیح ده سلورم نمبر چې دی اصول مخارجو کې شپت شونډه ته وي او پدې کې چې دی 2 مخرج دي سلور حروف ته ادا کیږي او خیشوم د پود جل ته یو مخرج د پکې 2 حروف ته ادا کیږي نو دا د دغه اجمالاً چې دغه وضاحت شو د 17 مخارجو په اعتبار سره نن اتم نمبر چې دی هغه مخرج دی لومبه مخرج د جوپیدهن وو هغه مونږ ویل دي دویم مخرج د اقصای حلقو دریم چې دی د وسط حلقو سلورم چې دی هغه د ادنای حلقو پنځم د مخرج نمبر 5 چې دی هغه د قاف او مخرج نمبر 6 هغه د وړوکی کاف او مخرج نمبر 7 هغه د جیم شین یاو او نن اتم نمبر مخرج چې د ضاد په باره کې دی بس دا غټول تفصیل تاسو ته ما وکړو نن به مونږ ضاد مخرج دګو مخرج نمبر 8 ضاد صحیح حافای لسان د جبه درمه حصه ده په دې کې یو مخرج دی یو حرف ته ادا کیږي مخرج نمبر 8 ضاد حافای لسان जब अज़रास उलिया की जल से लग जाए दाएं तरफ या बाएं तरफ तो इससे ضاد अदा होता है حافای لسان حافا غاړه لسان جبه حافای لسان د جبه غاړه جبو کله چې حافای لسان جب کله چې د جبه غاړه अज़रास उलिया ګوردا تاسو مونږه یو خدا خبره یاد ساتئ چې د غاښونو چې کم تفصیل ما کړی دی تقریبا اتم کو نه هم نمبر درس ته هغه وګورئ تاسو ورشه هغه وګورئ شاته نو چې تاسو هغه وګورئ د غاښونو چې کم تفصیل او نمونه مونږ کم ویلي دي زده کړم دي خو په تفصیل سره په وضاحت سره نو تاسو به بیا په دې باندې پوهیږئ خو زه به درته بیا هم خیر دی لګویم نو د انسان په خوله کې 2 جامې یو بره جامه ده یو لاندې جامه ده په برنه جامه کې 16 غاښونه او په لاندنۍ جامه کې هم 16 غاښونه نو دا مخامخ چې کوم سلور غاښونه دي کنه تاسو چې هغه درس وګورئ کې ما یو قسمه شکل هم جوړ کړی دی نو دا مخامخ چې کوم سلور غاښونه دي دا غړ 2 بره او 2 لاندې دي سلور غاښونه ته صنایع وي خو برني 2 ته صنایع علیا وي او لاندنۍ 2 ته چې دي صنایع سفلا وي ورسره بیا د صنایع د سلور غاښونه دي کنه 2 بره 2 لاندې دا خو شو سلور شو بیا د صنایع سره خي طرف ته یو ګس طرف ته یو خدا زبره خبره کوم خي طرف ته یو او ګس طرف ته یو بره او بیا خي طرف ته یو ګس طرف ته یو لاندې نو بره 2 شو او لاندې 2 شو دا سلور غاښونه صنایع سره اخو دی خو چې کوم دي دا سلور غاښونه د ته رباعي وي د ته سوي رباعي اته غاښونه شو رباعي سره خواته یو خي طرف ته یو ګس طرف ته بره 2 شو او لاندې 2 د ته چې دی انیاب وي
12 شو ورسره بیا د دې انیابو سره خي طرف ته یو ګس طرف ته یو بره 2 شو او لاندې 2 دا چې دی دې ته ویل کېږي ضواحک دې ته څه ویل کېږي ضواحک ورسره بیا د دې ضواحک سره 3 خي طرف ته او 3 ګس طرف ته نو بره شپږ شو او لاندې شپږ شو لکه 3 خي طرف ته 3 ګس طرف ته نو دا باره غاښونه دې ته ویل کېږي طواحن او د دې طواحنو سره خي طرف ته یو او ګس طرف ته یو بره 2 شو او لاندې 2 شو خي طرف ته او ګس طرف ته نو دا دې ته ویل کېږي نواجز د طواحنو سره چا خو دې ته ویل کېږي نواجز نو دا تقریبا 32 غاښونه شو خدا یاد ساتئ غاښ ته په عربی کې ویل کېږي سنون یو غاښ ته ویل کېږي سنون او د دې سنون جمع راځي اسنان صحیح غاښ ته په عربی کې څه ویل کېږي سنون جمع اسنان راځي نو زمون په نو دا ما چې کوم دا وضاحت د 32 غاښونو کو کنه نو په دې کې دا 12 نه دي 12 یعنی ثنایا سلور رباعي سلور او ورسره انیاب سلور دغه 12 غاښونه چې یو بل سره یو نږدې دي یو ځای دي نو دا 12 غاښونه دې ته ویل کېږي اسنان یعنی 12 اسنان دي چې کم ته مونږ باقاعده غاښ وایو په پښتو کې خو یو مونږ وایو داړه نو 32 چې 12 لر کې 100 پاتې شي 20 پاتې شي نو زمونږ په خوله کې چې دی 100 داړې دي 20 داړې دي 20 دالې ته په عربی کې ویل کېږي زرسون جمع ازراس راځي څنګه چې دلته په دې د دوات په مخرج کې دلته لیکل شوي دي ازراس علیا ناولو درګه په دې پوه شنو بیا په دې دغه باندې پویم په دې مخرج باندې نو ازراس چې دی دا د زرس جمع ده دا داړو ته وایي ازراس یعنې ډېرې داړې نو ما ووی چې د انسان په خوله کې 32 غاښونه خو دي لکه غاښ چې موږ ته وایي خو بیا په عربی کې د غاښ ته سنون وایي چې هغه 12 دي د 32 چې 12 لشي 20 پاتې شي دغه 20 چې دی دا زموږ په خوله کې ازراس دي یعنې داړې دي داړې څنګه مطلب دی درته شمارم که نه ثنایا رباعي انیاب دا 12 غاښونه لاړه که نه ورسره بیا مونږ ویلو چې د انیاب سره خوا دې خوا څلور غاښونه زواحک دي نو څلور زواحک ورسره بیا هغه 3 دې طرف ته 3 دې طرف ته چې کوم شپږ بره او شپږ لاندې 12 نو دا طواحن دي نو دا چې دی 12 او 4 12 او 4 16 او بیا اخره کې نواجز دي څلور نو تقریبا څلور چې ورسره دا جمع کې د 16 سره 20 دا 20 غاښونه دې ته ویل کېږي داړې او په عربی کې ورته مونږ ازراس وایو صحیح اوس تاسو په دې غاښونو ورسېدئ که نه نو اوس دلته راځئ حافظ لسان جب کله چې د ژبې غاړه ازراس علیا نو اوس چې مونږ وایو چې ازراس علیا کی جل سے لگ جائیں نو په دې خو تاسو ورسېدئ چې د ازراس نه مراد د داړو غاښونه دي د داړو هغه چې داړه کې کوم غاښ چې دی هغه شمارېږي هغه غاښ یادې دي خو دلته د علیا څه معنی ده علیا ویل کېږي اوپر د علیا څه مطلب دی اوپر علیا مطلب دی اوپر او یو بله خبره درته کومه چې زموږ د انسان په خوله کې چې مطلب 2 جامې دي که نه یو بره جامه ده یو لاندې جامه ده بره 16 غاښونه دي لاندې هم 16 غاښونه دي د مخارجو کې نه دي جي په مخارجو کې صرف د ډومبې دا برنۍ جامه نه د برنۍ جامه په مخارجو کې صرف د دې په کار راځي یعنی مطلب دا چې دا څونه حروف د غاښونو دي که نه د دې تعلق چې دی دا د دې برنۍ جامې سره دی لاندنۍ جامې سره نه دی خو یو مخرج داسې دی یو مخرج چې هغه چې دی 14 نمبر مخرج دی د ذا سین صاد چې په هغې کې د لاندې په لاندې جامه کې چې د ثنایا سفلی دي که نه ثنایا څلور دي که نه 2 بره او 2 لاندې ثنایا علیا ثنایا سفله نو په دغې مخرج نمبر 14 چې ذا سین صاد دی په دغه یو مخرج کې د 3 حروفو دپاره دا غاښ استعمالیږي دا ثنایا 2 غاښونه لاندې استعمالیږي صحیح ده نو په دې وجه مونږ به داسې ووایو چې د دې 17 مخارجو دپاره چې مونږ دا غاښونه استعمالیږي که نه نو 18 غاښونه استعمالیږي برنۍ جامه ټوله یعنی 16 غاښونه دي او په لاندې جامه کې صرف 2 غاښونه ثنایا سفله نو 18 غاښونو استعمال به په مخارجو کې راځي لاندینۍ جامه بالکل د دې یو مخرج نه علاوه نه استعمالیږي نو چونکې دلته مونږ ویلي دي چې ازراس علیا خو دا ستاسو د پوهې دپاره هم لیکلي دي
کنی کما ویلو چې حافظ لسان جب ازراس کی جل سے لگ جائے تاسو له پکې دي چې تاسو ذهن ډایرکټلی برنې جامې ته ځي ځکه چې ما وې ما تاسو ته نشاندهي وکړله چې صرف د ذا سین سواد نه علاوه د دغه درو حروف نه علاوه چې د دې مخرج د ثنایا سفلا سره تعلق ساتي د لاندنۍ جامه کې دوه غاښونو سره نور د دې یو مخرج نه علاوه 16 مخارجو کې د برنې جامې نه علاوه د لاندې جامې سره تعلق نشته دی یعنی د لاندنۍ جامې په کار نه راځي نو دا وضاحت هم تاسو یاد کې خجی نو کله چې د جبې غاړه حافظ لسان جب کله چې د جبې غاړه ازراس علیا یعنی ازراس علیا د دې به دا مطلب شي چې ازراس اوس خو ذهن ته خبر لاره چې ازراس 20 غاښونه دي نو دا خو موږ د یو طرف نه ادا کوو نو چې د یو طرف نه ادا کې نو په یو طرف کې ګوره یو ضاحک شو درې طواحن شو او یو ناجز شو په دې خبر ورسېده ګوره چې ازراس 20 دي که نه هغه خو موږ د څلورو طرفونو هغه شمارلي دي که نه چې یو دې طرف ته یو دې طرف ته یو دې طرف ته یو دې طرف ته نو څلورو درې دې طرف ته طواحن دي درې دې طرف ته طواحن دي درې لاندې درې دې ګس طرف ته لاندې نو دا 12 طواحن شو او نواجز هم څلور دي خو موږ هر طرف ته شمارو نو څلورو خو یو طرف ته خو ضاحک یو دی طواحن 3 دي او ناجز یو دی نو دلته به موږ داسې وایو چې کله د جبې غاړه د ازراس علیا یعنی مطلب د ازراس علیا په جل کې ولګي یعنی مطلب دا کله چې د جبې غاړه د برني 15 غاښونو د برني 15 غاښونو یو ضاحک درې طواحن او یو ناجز سره ولګي نو د دې نه ساده کیږي دای طرف یا بای طرف خې طرف ته کو لګي او ګس طرف ته ولګي نو د دې نه ضاد ادا کیږي د دې نه ساده کیږي ضاد ګوره بیا ورته غوښې کله چې د جبې غاړه د ازراس علیا یعنی د یو ضاحک درې طواحن او د یو ناجز د دغې داړو په جل کې ولګي خې طرف ته یا ګس طرف ته نو د دې نه ضاد ادا کیږي د دې نه څه ادا کیږي ضاد ادا کیږي دای طرف یا بای طرف دې حوالې سره یو خبره یاد ساتئ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بارک راضي دای په بارک راضي و چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به دا ضاد نه دي ضاد و دا به د دوه طرفونو نه په یو وخت کې ادا کوخه په یو وخت کې یعنی د دوه طرفونو نه په یو وخت کې ادا کول شو او دغه رنګي اسد الغابه دغه ذکر کړل د سید عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک و چې دا د سید عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا خصوصیات کې یو خصوصیت دا و چې هغه په خلاصو یعنی په خيو په ګس لاس په دوانو لاسونو باندې به یو شان کار کولو په دوه لاسونو باندې به یو شان کار کولو دا غوړه دا خصوصیت و دا خصوصیاتو کې دا راځي او ماهر علما فرمای ماهر علما ودا ضاد نه دي ضاد ودا ضاد د ګس طرف نه په اسانه سره ادا کیږي دا ضاد د ګس طرف نه په اسانه سره ادا کیږي نو مونږ بیا دا سویو کله چې د جبې غاړه د برني 15 غاښونو یو ضاحک درې طواحن یو ناجز په جړ کې ولګي ګس طرف ته نو د دینه ضاد ادا کیږي د دینه ضاد ادا کیږي ما ته دا خبره ډیره اوږده شو خو دا ما دا په خپل اوږده کړله ما چې تاسو په دې دوات په مخرج باندې ښه ټکي په ټکي پوه شئ نو زه درته د تعریف ورو وس اسانوم اول ګرانو بیا ورو وس د دې اسانیږي نو اوس به تاسو اسان انداز کې څنګه وای ګوره کله چې د جبې غاړه د ازراس علیا په جړ کې ولګي ګس طرف ته نو د دینه ضاد ادا کیږي خبره ختمه کله چې حافظ لسان نو ګور تاسو ما په دې وضاحت پوي کړئ کنه چې حافظ لسان څه ته وایي او ازراس علیا د ازراس علیا نه 15 غاښونه مراد دي یو ضاحک درې طواحن او یو ناجز بس ستا ذهن ته به خبره ځي نو کله چې ته اوس دا مخرج وایې کنه داسې به وي ضاد مخ نه برات ضاد کله چې حافظ لسان د ازراس علیا په جل کې ولګي ګس طرف ته نو د دینه ضاد ادا کیږي بس دا به داسې زده کوي الریډي تاسو په دې ما پوه کړئ او په ازراس علیا مې پوه کړئ چې د ازراس علیا نه مطلب دا چې برنې 15 غاښونه برنې یو ضاحک درې طواحن او یو ناجز د دې دوت په باره کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم په باره کې یو روایت راغلی دی نبی علیه السلام باره کې راځي وي انا افصح من نطق بالضاد وزه د ضاد د ټولو نه زیات فصیح ادا کوونکی یم علامه جزري رحمه الله فرمایي
دا روایت چې راغلی دی دا روایت موضوعي دی دا موضوع دا یو د حدیث یو قسم دی دا یو اصطلاح ده چې محدثین استعمالي یعنی کم چې منګلط وي د ځان نه یخي چا کنه دې ته موضوعي وي نو علامه جزري وی چې دا حدیث چې دا موضوعي دی خدا دا چې دا معنی صحیح ده نو دغه روایت مبارک غدا فرمایي دا خبر یاد ساتي چې ضاد ته د مخرج په اعتبار سره د مخرج په اعتبار سره ضاد ته حرف حافیه وي ضاد کو حرف حافیه کہتے ہیں اس لیے کہ یہ حافظ سے ادا ہوتا ہے ضاد ته حرف حافیه ویل کیږي او دا ورته په دی وجه ویل کیږي چې حافه دا غاړه ته وي د جبه غاړه ته نو چونکه دا د جبه د غاړه نه ادا کیږي نو په دی وجه دي ته د مخرج په اعتبار سره حافیه وي او یاد ساتئ چې دې ته زرسیه وي زرسیه دیتا زرسیم وی او دا ورته ولې وي دا مت د مخرج په اعتبار سره وي دا زرسیه خو لکه زرس چې داړې ته وي نو چونکې دا د داړو نه ادا کیږي دا ضاد نو په دې وجه دې ته زرسیه وي او دغه رنګ دی ضاد ته چې دی حرف مستطیله وي مستطیله استطالت دا یو صفت دی استطالت دا ویل کېږي لمبا هونه دراز هونه اوږدول یو صفت ته چې هغې ته استطالت وایي اوږدوالی نو دا په دې ضاد کې دی دغه صفت په دې ضاد کې دی نو چونکې د دغه په دې کې استطالت دی د صفت استطالت د وجې د ضاد ته حرف مستطیله ویل کېږي بس دا یاد ساتئ نور د دې به زه بیا تاسو تعریف وکړم چې کله صفات راشي نو دې ته درې نومونه ما تاسو ته وي چې ضاد ته حرف حافیه هم وي ولې ورته وي ځکه چې دا د ژبې غاړې نه ادا کېږي او دې ته زغرسیه هم وي ولې چې دا د داړو نه ادا کېږي او دې ته چې دې مستطیله هم وي دا ورته د صفت په اعتبار سره وي چونکې دې کې یو صفت ته چې هغه استطالت ده د صفت استطالت د وجې ورته حرف مستطیله وي د دې مشق ګوره کله چې تاسو یو مخرج ووایئ که نه نو بیا ځان سره قاعده ساتئ او قرآن ساتئ یو مخرج دی ووایي اوس ضاد چې دی د دې مخرج شو نو اوس دغه ضاد چې دی دا قاعده راواله او په هغې کې چې کوم د جزم وغیره یا د دغه لکه حمزه ضاد زبر اض یا حمزه با زبر اب حمزه با زر اب حمزه با پیش اب دغه چې کومه تختې ده نو دا به راواړې او دغه رنګ دا به ټوله ووایي نو د ضاد دا مخرج به پای کې ادا کړي دغه رنګ متحرک مې ادا کا دغه رنګ ساکن مې ادا کا خو چونکې زه د ساکن د خبره ځکه کومه چې د یو مخرج د معلومولو طریقه ده د علما وایي چې هغه یو حرف دی نو کوم حرف مخرج ته معلومه اوس دا ضاد دی نو دلته به ضاد ولیکي او هغه به ساکن راوړي یعنی ساکن به کې او مخکې به همزه وصلي راوړي دا به مفتوح کو نو ما ویلی وو چې ته حمزه چې دی حمزه وصلي ته مفتوح هم راوړی شي مکسور هم راوړی شي او مضموم هم راوړی شي نو دلته ما مفتوح راوړو نو په داسې طریقې سره چې ته د دې د مخرج معلومولی شي حمزه ضاد زبر اض صحیح او دغه رنګې حمزه او ما دا ویلی وو چې دا حرف به راوړي او مشدد به کې نو بیا هم چې دی مطلب دا چې د دې مخرج معلومیږي حمزه ضاد زبر ضاد زبر نو د جبې غاړه د برني پنځو غاښونو یعنی حافظ لسان به د زراسغلیا په جړ کې لګي ګس طرف ته مطلب دا چې د جبې غاړه به د برني پنځو غاښونو یو ضاحک درې طواحین او یو ناجس په جړلو کې به لګي ګس طرف ته نو د دینه ضاد ادا کیږي دغه رنګي ولا الضالین دی غیر المغضوب عليهم ولا الضالين یو تاکید هم یاد ساته دا خبره غوړ ډیر ضروری ده په دې کې د ضاد په مخرج کې دا تاکید یاد ساته چې دا ضاد نه دی دا به غټ ادا کوي او غټ به څنګه ادا کوي صفت اطباق ته او یو صفت استعلا ده د جبې مینز به بره تعلو سره جنگي انخلي به د صفت اطباق د وجې د جبې مینز به بره تعلو سره جنګي
او دغه رنګې د صفت د ژبې دا ویښ چې کوم دی د ژبې دا جړ دا به ته د صفت استعلا د وجې نه به بره تالو طرف ته به اوچتې تالو ته به اوچتې نو دغه د ژبې دا منځ تالو سره جنګول یو ځای کول ونخلول او د ژبې دا ویښ اوچتول دغه صفت اطباق او دغه صفت استعلا د دې دواړو د وجې به دغه ضاد ته به غټ ادا کړي تاسو په دې خبر ورسېدې مونږ چې ورته خوب موټ ادا کرنا ہے نو دا به غټ مونږ ادا کوو او دې کې یو تنبیه دا هم یاد ساتئ تنبیه چې د ضاد په دې مخرج کې به تاسو د ژبې دا سر د مهامخ غاښونو سره به نه لګوئ او نه به د ضاد په دایګې کې د شونډې ګول کوئ بس دا د دې چې هغه ټول تفصیل شو بس دا خبرې ذهن کې کېږدئ انشاءالله په خپله او بس سوچ کوئ مخرج دې زده کړو که نه نو ضاد چې اوس ته ادا کوې نو د ژبې غاړه بس غاړې ته توجه وکړه د ژبې غاړه د غاړه کومه یوه ده حافظ لسان د ژبې غاړه کله چې د ژبې غاړه ازرا سغلیا د جل یعنی د ضاحک طواحن او نواجس سره ولګي په جل کې ګس طرف تر دینه ضاد نو ګوره اوس ته پریکټس وکړه کینه نو دا ضاد به ساکن کې مخکې ته همزه وسطي مفتوح یا دا ضاد مشدد کې مخکې ته همزه وسطي مفتوح راړه او بیا دغه شانتي بار بار ادا کوه اضغ دغه رنګ صحیح ولا ضالين او دا یاد ساتئ چې د ضاد دا مخرج چې دی که نه دا غورې ډېرو کسانو ته ګران وي ها یعنی مونږ هم داسې نشو ادا کولی صحیح خبره درته کوم غورئ یعنی زه به هم تا ته دا خبره وکړم که نه چې یعنی زه وسم چې دا ضاد چې کوم مخرج دی دا زه په 100 کې 90% چې دی هغه صحیح بس زه یم چې دا 10% نه وسم ما ته پکار دي چې زه په دې محنت وکړم نو او دا خبره بار بار د استادان کوي هر یو استاد خپل شاګرد ته دا خبره کې را روانه ده چې دا ضاد دا مخرج دا لږ دغه د په دې باندې محنتونه کوي مولانا بیلګر رحمه الله نه مې اورېدلي دا ضاد په دې مخرج باندې تقریبا هغه څه خبره کوله چې اته کاله مې په دې اړولي دي اته کاله خو زما د ضاد د مخرج سم نشو اخره کې مې بیا سم کو زما د رب نو امید د تاسو په دې اتم نمبر مخرج باندې پوه شوي په خپل خصوصي دعاګانو کې مونږ یاد ساتئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين